د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خیبر پښتونخوا تر حده پورې په سرحدي پوله د دواړو ملکونو لخوا په یو بل باندې د حملو چې کومه لړۍ ده هغه دوامداره ده. په دغه حملو کې دواړو ملکونو کې چا څومره نقصان مونتی دی او د هغې حوالې سره چې کومه په میډیا او سوشل میډیا باندې پروپاګنډه کیږي هغه څومره مثبت یا منفي ده. نن به په دې دریو عنواناتو باندې خبرې اترې کوو په دې ویلاګ کې. تاسو ګورئ سید کبیر الشاه ډیجیټل او زه یم کامران علي شاه. نن به په دغه ټول صورتحال باندې خبرې اترې کیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پوله باندې چې کوم کشیدګي ده یا کوم نښتې روانې دي نو دا یو ډیر غټ پس منظر لري او تقریبا د 5 میاشتو نه د پاک افغان بارډر چې کوم مختلف پوینټس دي هغه بند دي. دا ولې بند دي؟ دا بند ځکه دي چې د پاکستان له طرفه یوه مطالبه کیږي او هغه دا چې په افغانستان کې د پاکستان چې کوم ټي ټي پي ډله ده د هغې اراکین موجود دي او د هغه ځای نه د پاکستان دا دعوه ده چې د افغانستان خاوره استعمالیږي او په پاکستان باندې د پاکستان په پولیس باندې د هغه ځای نه حملې کیږي، په سکیورټي فورسز او پولیس باندې حملې کیږي او پاکستان دا مطالبه مخې ته ایښې ده چې دغه خلک دی د امارت اسلامي لخوا کنټرول کړي شي او امارت اسلامي د خپله ځمکه یا خاوره د پاکستان خلاف استعمالولو ته نه پرېږدي. د پاکستان دا دریځ هم دی چې په دوحه کې چې کومه د امریکې سره معاهده شوې وه نو په هغې کې هم دا ویلي شوي چې افغانستان به خپله خاوره د کوم یو ګاونډي هیواد خلاف نه استعمالوي او نه به د نورو هیوادونو خلاف استعمالوي. نو باید چې افغانستان یا د کوم طالبان رژیم دی دوی دې په دغه لوزنامه باندې عمل درآمد وکړي. دې حوالې سره چې کله حالات خراب شو او په دوحه کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خبرې اترې روانې وې نو په هغې کې هم پاکستان دا موقف لره دا دریځ یې لره چې افغانستان د دغه خلک په دغه خپل ملک کې کنټرول کړي او خپله خاوره دی د پاکستان خلاف نه استعمالوي. بلخوا که د طالبانو دریځ وګورو نو هغوی بار بار دا وایي چې مونږ خپله خاوره د چا خلاف هم استعمالیدو ته نه پرېږدو او په دې باندې مونږ منوعن عمل کوو لګیا یو. خو حالات دې ځای ته راورسېدل چې په پاکستان کې او په خصوصا خیبر پښتونخوا کې کوم چې جنوبي اضلاع دي ایون پېښور کې د ترهګرو حملې په پولیس او سکیورټي فورسز باندې زیاتې شوې او دې حد ته خبره ورسېده چې په بنو کې یو لیفټننټ کرنل هم دغه حملې په ضد کې راغی او په شهادت ورسېده. که وګورو نو په باجوړ ملنګي پوسټ باندې هم حمله کړې شوې وه او هغې کې چې کوم حقایق مخې ته راغلي نو د افغان چې کوم فوج یا آرمي دی د هغې یو تن چې دی نو دغه حمله کړې وه. دغه ټول حقایق چې مخې ته رالل افغانستان ته احتجاج هم وکړی شو خو بیا هم د هغې په هغه موقف کې څه دغه رانغی نو د پاکستان لخوا په افغانستان باندې هوایي بریدونه وشو. په دغه بریدونو کې د پاکستان حکومت د وینا مطابق اووه هغه کیمپونه کوم چې د پاکستاني ټي ټي پي ډلې خلک موجود وو په هغه ځای باندې بمبار وکړی شو او د پاکستان د حکومت د بیان مطابق د ټي ټي پي ډلې خلکو ته ډیر لوی زیان اړېدلی دی. ولې بل خوا که وګورو نو افغانستان چې کوم رژیم د طالبان هغوی دا دعوه کوي چې د افغانستان چې کومه د بهسودو علاقه ده په هغې کې په یو کور باندې دغه برید شوی دی په هغې کې 19 تنان هغې یا د منځه وړي دي هغې پکې چې دی نو په حق رسېدلي دي. اوس د هغوی دغه موقف ته که وګورو د پاکستان موقف ته که وګورو پاکستان د ثبوتونو سره دا دغه ورکه چې یاره مونږ ډېر لوی زیان صرف ټي ټي پي ډلې ته ور رسولی دی او مونږ ټیک چې دی نو اهداف په نښه کړي. ولې افغانستان په میډیا او سوشل میډیا باندې صرف د یو ځای نوم اغسته او د هغې چې کوم خلک په حق رسېدلي وو د هغې جنازې ښودلې او په هغې باندې یو پروپاګنډا د پاکستان خلاف شروع کړه.
د هغې څخه وروسته بیا د افغان طالبان رژیم له طرفه دا بیانات هم مخې ته راغلل او د افغان طالبانو چې کوم ویان دی ذبیح الله مجاهد هغه د وویل چې یاره د پاکستان لخوا چې کوم بمبار شوي نو په هغې کې زمونږ د ولس چې دی نه عام وګړي هغه په نښه کړي شوي دي او موږ به د دې انتقام اخلو. تیرو شپو کې د افغانستان چې کوم طالبان دي د هغې د طرفه د پاکستان په سرحدي پوله باندې په شپږو اوو ځایونو کې حملې وشوې او په هغې کې درنه او سپکه دواړه وسله استعمال شوه د افغان طالبانو له طرفه. دې صورتحال کې پاکستان چې دی نو ښه خلمات جواب د پاکستان چې کومې سکیورټي ادارې دي د پاکستان حکومت د بیان مطابق ښه خلمات جواب یې ورکړی دی او د هغې څخه وروسته یې بیا د افغانستان په دریو صوبو کې د طالبانو فوجي تنصیبات د هوایي حملو له لوري په نښه کړي دي. د پاکستان حکومت او د سکیورټي ادارو د ویان مطابق په دغه حملو کې طالبانو ته ډیر لوی زیان ورسېدلی دی او د هغې چې کوم فوجي تنصیبات دي هغه په نښه کړي شوي دي او د هغې چې کوم ګوله بارود و د هغې چې کوم د اصلي ډیپوانو هغه ټول چې دی نو په دغه یادو ځایونو کې تباه کړي شوي دي. د هغې نه وروستو د افغانستان او پاکستان په دغه سرحدي پوله کوم چې په خیبر پښتونخوا کې ده هم په دغه شپږو اوو اتو ځایونو باندې یو شان د دواړو طرفو نه د ډزو چې کومه سلسله ده د حملو سلسله ده د ماټر ګولو د راویشتو سلسله ده او یو بل ته د جواب ورکولو سلسله ده هغه دوامداره ده او په مختلفو ځایونو کې په پاکستان کې د افغانستان نه د راتلونکي ماټر ګولو له وجې چې دی نو عام آبادي په نښه شوې ده عام ولس په نښه شوی دی. ولې د افغانستان د طرفه هم دا دعوه کیږي چې موږ په پاکستان کې چې کوم اهداف دي د هغې د حاصلولو کوشش کوو او هغه اهدافو باندې موږ خپله نښه برابر کړې ده او هغه ځای باندې موږ چې دی نو ګولۍ غورځوو هغه ځایونو باندې حمله کوو. خو دې خوا حقیقت مختلف دی. په دې ټول صورتحال کې د دواړو طرفو نه د میډیا او د سوشل میډیا په ښه برپور انداز کې چې دی نو د هغې استعمال کیږي. خو د افغانستان له طرفه چې کوم استعمال کیږي نو هغې کې د بین الاقوامي میډیا تنظیمونو چې کوم تحقیقات دي د هغې مطابق د افغانستان زیاتره دعوې چې دي نو هغه حقیقت نه لري. د پاکستان له طرفه چې کومه دعوه کیږي نو په هغه دعوه کې په مکمله توګه پاکستان د هغې مکمل ثبوتونه چې دي نو هغه په میډیا او په سوشل میډیا باندې خوري. ولې د افغان حکومت لخوا چې کوم دعوه کیږي نو د هغې ثبوتونه انتهایی کمزوري دي. د بین الاقوامي میډیا مطابق چې کوم زیات تر کوم دعوې شوي دي د افغانستان د طرفه نو هغې کې حقیقت انتهایی کم دی او نن هم یو واقعه شوې ده چې په افغانستان کې یو پیراشوټر چې دی نو هغه نیول شوی دی او هغه پیراشوټر د پاکستان پایلټ ښودلی کېږي. د افغانستان طالبان رژیم دعوه دا ده چې موږ د پاکستان هوایي چې کوم الوتکې دي هغه هم راغورځولي دي، د پایلټ هم ګرفتار کړی دی. خو ولې بیا چې تحقیق وشو نو هغه یو مقامي تن و کوم چې پیراشوټر او پیراشوټ لینډینګ وخت کې د کلي خلکو چې دی نیولې بیا طالبانو ته حواله کړی دی. نو که یو خوا وګورو نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه شخړه او کومه کشاله روانه ده په هغې کې که یو بل ته د جواب ورکولو هڅې چې دی نو کېږي نو بل خوا د میډیا او سوشل میډیا نه هم په ښه انداز کې د خپل ملک دپاره چې دی نو کار اخیستې کېږي او زیاتره پروپیګنډا چې دی نو د افغانستان حکومت له طرفه ډېر زور او شور سره روانه ده. نقصاناتو حوالې سره که خبره وکړو نو د پاکستان وفاقي حکومت بیان مطابق په سوونو طالبان یې په دغه فضایي او ځمکني حملو کې وژلي دي. همدغسې 450 نه زیات چې کوم طالبان دي هغه زخمیان شوي هم دي. ټینکونه او دغسې چې کوم آرمر ګاډي دي هغه د 115 پورې یا د هغې نه زیاتو ته نقصان ورسولی دی. همدغسې 18 چیک پوسټونه په خپله قبضه کې اخیستي دي او دغسې په سوونو چیک پوسټونه
د هغې د ړنګولو دعوه لري. همدغسې په شلو ځایونو باندې د بمبار او په هغې کې د پوځي تنصیباتو د تباه کولو چې کومه دعوه ده هم د پاکستان د وفاقي حکومت د ویان له طرفه شوې ده. ولې په بل اړخ باندې د افغانستان چې کوم حکومت دی د هغې ویان هم همدغسې د پروپاګنډې څخه راغشتې ده او هغوی هم خپلې دعوې کړي دي او تر دې پورې دعوه شوې ده چې په جمرود، نوښار او ابټاباد باندې یې د کواد کاپټر په ذریعه باندې حملې کړي دي. چونکې افغانستان سره هوایي طاقت شته نه او کم طاقت چې دی نو هغه هم د MI-17 هلیکاپټرو پورې محدوده دی. بل داسې تربیت یافته پایلټس هغوی سره نشته چې هغې په میدان جنګ کې راشي او د خپل ملک دفاع به ورته ووایو چې هغه وکړي. نو صورتحال اوس هم کشیده روان دی او په بارډر باندې اوس هم د پاکستان د طرفه مختلف خبرونه راځي چې چیک پوسټونه د افغان طالبانو چې دي په هغې باندې بمبار شروع دی. د افغان طالبانو د طرفه هم په کورم کې او داسې په نورو ځایونو کې د پاکستان په چیک پوسټونو باندې د حملو چې کومه لړۍ ده نو تر اوسه پورې دوامداره ده او لا تر اوسه پورې نه خو د مذاکراتو طرف ته تګ شوی دی او نه چې دی نو لکه جنګ بندي د هغې دغه راغلی دی. نو دغه لړۍ دوامدارې دي. دا ویډیو تاسو ګورئ نو په دې باندې خپل کمنټس هم راکئ او دا خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. د لوی الله په امان.